رسول الله مبارک صحابه من کړو وي تاسو به زمانه ډیر سوالات نه کوئ بس چې زه درته سوال هغه اورئ ولې بعضو موقعو کې به داسې سوال تاسو وکړئ چې هغه به سخت وي د هغې مطابق به جبریل علیه السلام راشي حکم به راوړي نو بیا به سخت سوال وي نو حکم به هم سخت وي نو بیا به تاسو کولی نه شئ نو په دین کې ډېر سوالات مه کوئ زمانه خو صحابو خو به شوق دا و ارزو به دا وه چېرې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مثال ناست دی محراب کې یا موږ سره په یو محفل کې ناست دی او څوک د رسول الله نه سوال وکړي او پیغمبر علیه السلام د هغې جواب ورکړي چې زموږ په علم کې اضافه راشي د یو سوال د یو مسلې د یو پوښتنې نو خپل یې سوال نه کو خو شوق دی دا چې څوک راشي او د رسول الله مبارک نه سوال وکړي نو روایت د انس رضی الله تعالی عنه دی وایي وایي موږ ناست وایي دې کې یو بانډچي راغی چونکه هغه ته پته نه وه چې سوالات منع دي او موږ خو نه داسې خدای پاک څوک راوستل نو ښه به وي چې موږ د رسول الله نه خولې مبارکې رسوو نو یو بانډچي راغی ورته وایي وایي ستا قاصد راغلی دی یا رسول الله وایي هغه قاصد موږ ته دا وایي چې ته الله پیغمبر جوړ کړی نو دا خبر هغه رښتیا کړې ده که دروغ یې کړې ده پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وایي وی دا تاسو چې کوم قاصد درغلی دی دا خبره هغه رښتیا کړې ده چې زه د الله پیغمبر یم مال الله نبوت را کړی دی بیا ورته فرمایي یا رسول الله د اسمان چا پیدا کړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی دا الله وی دا ځمکه چا پیدا کړې ده وی دا الله وی په دې ځمکه کې دا غرونه د اسمان د خلا لاندې دا نظام دا چا پیدا کړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وی دا الله نو دا بانډچي ورته وی وی په هغه ذات مې دې قسم وي چې تی پیغمبر جوړ کړی آیا دا الله پیدا کړي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وی او دا ځمکه او اسمان او دا هر څه الله پیدا کړي دي نو بیا وی ستا قاصد موږ ته ویلي دي چې تاسو به ګواهي د دې خبرې ورکوئ چې الله یو دی الله سره څوک شریک نشته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی او ما دا خبره کړې ده الله سره څوک شریک نشته په هغه ذات مې د قسم وي چې دا خبره الله کړې ده نو پیغمبر علیه السلام وایي او دا خبره الله کړې ده چې ګوره ما سره څوک شریک نشته دی ورته بیا فرمایي وایي ستا قاصد راغلی و وی چې رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو باندې په ورځ او شپه کې 5 منځونه فرض کړي دي ما چې الله تعالی په تاسو باندې په ورځ او شپه کې 5 منځونه ما فرض کړي دي دا خبره رښتیا ده ځکه خو د باندې راغله او سوالات یې کول نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي دا خبره یې درته رښتیا کړې ده وایي د الله په ذات دې ستا قسم وي چې تی پیغمبر جوړ کړی وي چې آیا الله ویلي دي چې دا خبره رښتیا ده چې څوک به 5 منځونه کوي تاسو باندې مې 5 منځونه فرض کړي دي دا خبره الله کړې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي او زما د الله په ذات قسم وي چې الله ویلي دي ما د ځانه نه دي ویلي ولې زه د ځانه خبرې نه کومه خو چې کومه خبره کومه نو جبریل علیه السلام راځي او زه تاسو ته وایم او د یوې لحظې یو خبره پکې د خپل ځان نه داخلوم وایي دا الله ویلي دي چې ما په تاسو 5 منځونه فرض کړي دي وي ښه ستا قاصد رسول الله راغلی و وی هغه دا خبره وکړه چې رسول الله مبارک فرمایي چې تاسو سره مال راغی او په دې کال تیر شو نو دی به زکات ورکوي خبره رښتیا ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي او دا خبره رښتیا ده بیا یې قسم ورکوي ستا د الله په ذات قسم وي چې دا الله ویلي دي چې خلک به مال کې زکات ورکوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وي او دا الله ویلي دي چې تاسو سره مال راغی په دې کال تیر شو یا زمیندار دي د فصل کرلی و او فصل یې کور ته راوړو د وچې وه 10مه حصه به ورکوي د ژوندې و هغه به چې د 20مه حصه ورکوي نو دا خو الله ویلي دي لکه مثال د غنمو ورځې دي زمیندار فصلونه چې دنه راوړل یا چا تماکو کړلي دي او د خپل فصل کور ته راوړل په کار دا دي چې مسلمان دی دی به زکات ورکوي او که نه چې زکات کې دی هغه دی خو وکړل او د زکات نه انکار کوي نو بیا اسلام کې ورته هیڅ نشته بیا په کار دی چې انسان خپل مال په دې سره پاک کړي بعضې موقعو کې داسې وي په زکات باندې چې کله مال ډېر وي نو زکات به هم ډېر وي که نه نو چې بوجه ډېرې وشماري و یا الله بالله شیزي یا مثال پیسې ورسره ډېرې دي او کال پرې تېر شو د زکات حساب وکړي او هغه نکونو ته رسي نو بیا و یا الله بالله شیزي دا به څنګه ورکوم نه زکات د الله حکم دی دا به ورکوي
نو غنم ورځي دي زمیدار چې کم فصلونه کور ته راوړي پکار دی چې هغې څوکي حساب کتاب وکړو د هغې زکات وباسي. بله یو خبره ده په دې کې منځ کې دا کوم د ترېشر ورځې وي نو کوشش دا کوو خلکو ته تکلیف نه ورکوو. اکثر په دې روډونو باندې وګورو نو چې ترېشر کوي نو خو د روډ ته کښې لکه دا مخلوق په دې روډ باندې تېرېږي ګاډي به ځي یا مثال څوک ترېشر کوي نو بس دې ته نه ګوري چې زه د ترېشر له کم طرف ته خلو کوم نو دې طرف ته خو زما د ګاونډي کور دی د اوس چونه کړې ده نوی کور دی د آبادي نه دې خوا دی صرف دې ته ګوري چې زما بوس به څنګه یو ځای راشي. پکار دا ده چې کم ځای ته ګېډی ږدي لږ چاپېره وګوره پټي دومره کوچي کوچي نه وي بلکې ډېرې پټي وي چې دې ځای کې جمع کېنه لږ ورته کې کړاو اخیوړه چې ستا ګاونډ کې کم کور پاتې کېږي چې هغه ستا نه په تکلیف کې نه وي. یو د دې پکې خاص خیال وساتو چې د روډونو مخې ته والا ترېشر له خولې نه راولي دا هم خلکو ته تکلیف دی. او بله د چا سره خوا کې ګاونډ کې کور وي نو ترېشر له داسې نه دي پکار دا ګېډی د هغه خولې ته وړي بلکې لږې بره وړل پکار دي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه صحابي ته وایي او ما ته الله ویلي دي چې کم کس سره مال راغی دی به زکات ورکوي. بیا فرمایي یا رسول الله ستا قاصد راغلی و مونږ ته وایي چې چا سره پیسې رالي صاحب استطاعت شو او دې د بیت الله شریف د حج دپاره تللی شو نو ده باندې حج فرض دی په عمر کې یو پیره دی به حج کوي. نو پیغمبر علیه السلام ته وایي دا خبره دې رښتیا کړې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي او دې رښتیا کړې ده چې کوم کس سره پیسې رالې د حج د تلو د ویزې د پاسپورټ د خرچې د کور کې د پاتې کېدو د هر څه نو په دغه کس باندې حج فرض شو دی به په عمر کې یو پیره حج کوي هغه اخلاص ده. اوس دغه باندچي صحابي رسول الله مبارک ته بیا وایي ستا دې د الله په ذات قسم وي چې دا خبره چې ته پیغمبر پیدا کړې دا خبره الله کړې ده. نو پیغمبر مبارک ورته بیا فرمایي او دا الله ویلي دي چې کوم کس سره پیسې رالي په ده باندې حج فرض شو دی به حج به ځي. نو دغه صحابي د دې ځای نه روان شو او ځان سره لګیا دی وایي زه به په دې کې نه کمې کوم نه به زه به څه کوم نه به کمې کوم او نه به زیاتې کوم. ځان سره روان دی دا خبرې کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي که چېرې دا کس رښتینی و او واقع ده چې څه ووایي او په دې کې کمې زیاتې نه کوي دغه کس چې کوم لاړه دا جنتي دی. دا کس چې کوم لاړه دا جنتي دی. ولې کمې به پکې د ځانه ځکه نه کومه چې تا راته څه ویلي دي ما نه شانتې به کوم د ځانه به پکې مجتهد نه جوړوم چې دا قوم ته واپس لاړ شم او تا راته درې خبرې کړي دي او درې سره ما یو ځای کړي دي او نقصان به پکې دا نه کومه چې کوم حکم په موږ فرض شوی دی نو دنیاوي مفادو ته به نه ګورم دنیاوي فایدو ته به نه ګورم بلکې صرف دې ته به ګورم چې دا د شریعت حکم دی دا د الله حکم دی. دې باندې به زه روان یم.